الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر بیضاوی کی شروع کو تو د تفسیر د شروع نوران دی یو مختصر مقدمه تا ستاسو توجه را اړوم. د دې لپاره چې د تفسیر بیضاوی په اندرونی مباحثو کې ستاسو لپاره مفید شي. په دې مقدمه کې څلور مباحث دي. اول بحث د تفسیر لغوي او اصطلاحي تعریف او د تفسیر موضوع او د تفسیر غرض. دویم بحث د تفسیر ماخذ. دریم بحث د امام بیضاوی رحمه الله مختصر حالات. څلورم بحث د تفسیر بیضاوی متعلق مختصر بیان. اول بحث د تفسیر لغوي او اصطلاحي تعریف. تفسیر د باب تفعیل مصدر دی د فصلنا. ماده فا سین او را ده په معنا د کشف سره ښکارا کېدل. امام راغب مفردات کې وایي کلام عربي کې چې کم لفظ کې د فا او د سین او د را ماده استعمال شوي هلته به د کشف او ښکاروالي معنی. لکه قرآن کریم کې خدای وایي والصبح اذا اسفر، قسم دی په سبا چې کله رڼا ښکاره شي. حدیث شریف کې دی اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. د سحر مونځ رڼا کې کوئ ځکه دا اجر زیاتی. یا سفر کې د سین فارا ماده د سفر. سفر ته سفر ځکه وایي د مرګري حال پکې تا ته منکشف شي. مرګري پته خو نه لګېږي چې دا څنګه سړی دی چې سفر ورسره نه وي شوی. هر سړی سړي ته ښه سړی ښکاري، خو چې سفر وشي بنده ته پته ولګي چې د کې د خدمت ماده ده، د خادمیت او که د مخدومیت، د کې تحمل څومره دی، برداشت او د کې غصه څومره ده. دا ټولې خبرې واضح شي. د تفسیر اصطلاحي تعریف د جمهور علماء قول دا دی چې تفسیر په اصطلاح کې هو علم باصول. دا د څو قواعد علم دی يعرف بها معنی کلام الله تعالی، چې پیژندل کېږي په دې قواعدو د کلام الله معناګانې على حسب الطاقت البشریه، د انسان د طاقت په مقدار. ځکه د کلام الله د معناګانو حقیقت ته رسیدل خو ممکن نه دي، ځکه دا د خدای د لامحدود علم نټک کتاب دی او زموږ علوم او معارف دا محدود دي، متناهي دي. ادراک د غیر متناهی په متناهی ممکن نه دی. لہذا على حسب الطاقت البشریه ورسره وي.
دا علامه تفتزانی قول دا دی چې تفسیر په اصطلاح کې هو العلم الباحث عن اصول کلام الله، هغه علم ته تفسیر وایي چې بحث کوي عن اصول کلام الله تعالی، د کلام الله د اصولنا، من حيث الدلالة على المراد، د دې حیثیت نه چې دلالت وکړي په مراد خداوندی، چې د خدای مراد سره بده کی خدای موږ نه پکې څه غواړي، دې ته تفسیر وایي. یو تفسیر دی او یو تاویل دی، مینس کې یو خبره، تفسیر او تاویل یو دی او که دواړو په مینس کې فرق شته. دغه د عالمانو ډیر اقوال دي، مشهور پکې څلور اقوال دي. اول قول د امام ابو عبیده دی رحمه الله. امام ابو عبیده وایي چې تفسیر او تاویل مترادفین دي، د دواړو په منځ کې ترادف دی، او چې مترادفین شو نو متساویین هم شو، د دواړو په منځ کې نسبت د تساوی دی. او تاسو ویلي دي په کتابونو د منطقو کې چې کوم دوه کلیانو په منځ کې نسبت د تساوی وي، په هغې دوه کلیانو کې د دواړو طرفونو موجبې کلیې صادقي، یعنی رجع د تساوی موجبتینو کلیتینو ته کېږي. نو داسې به وایي چې کل تفسیر تأویل موجبه کلیه شوه، او کل تأویل تفسیر، د جانبه د تاویل نه هم ایجابي کلی او د جانبه د تفسیر نه هم ایجابي کلی. دا د ابو عبیده رحمه الله قول دی. دویم د امام راغب قول دی، او تفسیر او تاویل په منځ کې فرق شته د دوه وجو نه. اول د تفسیر استعمال په الفاظ او مفرداتو کې کیږي، یعنی چې د الفاظ او د مفرداتو تشریح کې دې ته تفسیر وایي. او د تاویل استعمال په معنیو او جملو کې کیږي، جملو کې د جملې تشریح ته کې دې ته تاویل وایي، یا د مرکب تشریح ته کې دې ته تاویل وایي. دویم فرق هغه تفسیر عام دی، په کتب الهیو او غیر الهیو دواړو کې استعمالیږي. د الهی کلام تشریح ته هم تفسیر وایي، او د انسانی کلام تشریح ته هم تفسیر وایي، نو دا عام شو. او تاویل خاص د کلام الهی بوي. نو د امام راغب په قول د تفسیر او تاویل په منځ کې عموم خصوص مطلق دی. تفسیر عام مطلق شو او تاویل خاص مطلق شو، او کم ځای کې چې د دوه کلیانو په منځ کې عموم خصوص مطلقي، د هغې رجع دریو قضیو ته کېږي. موجبي کلیې ته کېږي د جانبه د اخص نه، او موجبی جزئی و سالبی جزئی تکیگی ده جانب ده اعمنا. نو اخص خود تاویل ہو کرا، نو دسی بوائی چو کل تاویل تفسیرن، او بعضو تفسیری تاویلن، بعضو تفسیری تاویلن دا موجب جزئی شوا، او بعضو تفسیری لیس بتاویلن، بعض تفسیر تاویل دی چې د کلام الهی تفسیر دی کړی، تشریح دی کړی، او بعض تفسیر تاویل نه دی چې د کلام انسانی تشریح دی کړی. لکه تاسو سره خلاص شو. دریم قول د ابو منصور ماتوریدی دی، هغه وایي د تفسیر او تاویل په منځ کې فرق شته، او هغه دا دی قطعی طور چې مراد د باری تعالی معلوم شي دې ته تفسیر وایي، او د احد المحتملات بیان ته تاویل وایي.
قطعی طور سره چې مراد د باری بیان شي دې ته تفسیر وایي، او د احد المحتملات بیان چې وشي دې ته تاویل وایي. نو کومه تشریح چې د کلام خداوندي وشي نو دا بشرط القطعیت تفسیر دی، او بشرط عدم القطعیت دا تاویل دی. څلورم قول د بعض عالمانو دی، هغه وایي د تفسیر او تاویل په منځ کې فرق شته. هغه دا دی چې ما يتعلق بالروایت ته تفسیر وایي، او ما يتعلق بالدرایت ته تاویل وایي. د قرآن کریم تشریح دې په قرآن یا په حدیث سره وکړه، روایت سره دې ته تفسیر وایي. او که په د کلام عربي یا د لغت سره دې تشریح وکړه، دې ته تاویل وایي. ما يتعلق بالروایت تفسیر دے، او ما يتعلق بالدرایت دا تاویل دے. رازو خپل موضوع تا زمانگا اول بحث روانو د تفسیر لغوی و اصطلاحی تعریف. دی زمن کې تاسو ته د تفسیر او د تاویل سلور فرقونه هم واضح شو، سلور اقوال پکې. خپل دی اول بحث کې مونږ دا ذکر کړی و چې موضوع او غرض به هم ذکر کوو. د علم تفسیر موضوع سره د تفسیر موضوع قرآنی آیاتونه د دې حیثیت نه چې معانی ترې نه فهم شي. د تفسیر موضوع قرآنی آیاتونه د دې حیثیت نه چې معانی ته فهم شي، دا موضوع ده. ځکه تفسیر کې بحث کېږي د کتاب الله د آیاتونو نه. که د تفسیر غرض څه شی دی؟ الفوز بسعادت الدارین، کامیابی د دواړو جهانو په نیکبختۍ سره دا غرض دی چې تفسیر دې زده کړه نو په دواړو جهانو کې به ته کامیاب شي. دویم بحث د تفسیر ماخذ. یعنی هغه علوم چې د هغې نه په تفسیر کې مدد طلب کولی شي، یا په بل عبارت سره ما به الاستمداد علوم د تفسیر. تفسیر کې کوم علوم ضروری دي؟ تفسیر کې به څلور مراجعو ته رجوع کوي. اوله مرجع به په تفسیر کې کتاب الله، دویمه مرجع به اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دریمه مرجع به د اقوال د صحابه وي، او څلورمه مرجع به د عربی النص فصحاو او بلغاو کلام ته رجوع وي. تفسیر کې به د څلورو مراجعو ته رجوع کیږي. اول کتاب الله ته به رجوع کیږي، ځکه القرآن یفسر بعضه بعضا، د قرآن بعضی حصہ د بعضی بلی حصی تفسیر و تشریح کوي. یو حصہ کې اجمالی، بل حصہ کې تفصیلی. نو دا بل حصہ گویا کې د مجمل حصې دپاره تفسیر واقع شوی. دویمه مرجع به د سنت رسولی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث. ځکه عالمان وایي القرآن احوج الى السنة منها الی. القرآن قرآن کریم احوج الى السنة
دیر محتاج دی حدیثو تا منها الی د دې حدیثو د احتیاج نه قرآن تا حدیث قرآن ته دومره نه دی محتاج په تشریح کې لکه قرآن چې حدیثو ته په تشریح کې څنګه محتاج دی احادیث صرف په اثبات کې قرآن ته محتاج دی او قرآن کریم تشریح چې مونږ کوو نو احادیثو ته درجو نه بغیر نشي کېږي ولی دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای وایي ستا د بعثت او د لېږلو مقصد دا دی لتبین للناس ما نزل الیهم چې ته خلکو ته هغه څه بیان کړي چې دوی ته نازل شوي دي نو ما نزل الیهم قرآن دی چې قرآن ورته بیان کړي او قرآن بیانول تفسیر شو او امام شافعی رحمه الله فرمایي كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن کما فیصله چې نبی علیہ السلام جون کې کړی دا هر یوې د قرآن نه فهم کړی دا هر فیصله نبی علیہ السلام د قرآن کریم نه فهم کړی دا دریم نمبر په تفسیر کې ورجو کیږي اقوال د صحابه وته ولی ځکه هغه براه راست بلا واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاگردان او شاهدین د وحی شاهدینو خو ګور هدایات ساتي صحابه کرام ټول د مخې مفسرین نه وو بعضی پکې مفسرین او بیا پکې ډېر شهرت د لسو صحابه کرامو په تفسیر کې او په دې لسو کې درې صحابه کرام ډېر مشهور وو چې تفسیری روایت د حدیثو په ذخیره کې او د تفاسیر په ذخیره کې ډېر موجود اول حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ دویم عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او دریم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تاسو چې تفاسیر وګورئ د عربي نو په بلا ډېرو سندونو سره به تابعین د دې اقوال نقل کوي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حال خداو چې حافظ ابن کثیر رحمه الله د قول نقل کوي صحیح سند سره چې دی وی والله الذي لا اله غیره وهغه ذات مې د قسمی چې ددنه بل معبود نشته بغیر ددن ما نزلت آیه من کتاب الله الا انا اعلم بمن نزلت واين نزلت په خدای مې د قسمی چې قرآن کریم په آیاتونو کې یو آیت هم داسې نشته چې د هغې باره کې ما ته علم نه چې دا وای په کوم ځای نازل شوی په چا باره کې نازل شوی هر آیت باره کې راته دا علم شته چې دا کوم ځای کې نازل شوی چا باره کې نازل شوی خو بیا وایي ولو اعلم احدا اعلم مني بکتاب الله تناله المطايا لآتيته قسم دې کما ته پته ولګيږي چې ډېر لري ځای کې یو سړی دی چې قرآن په تفسیر معنا خو کوي چې هغه ته تک ممکني سالو ورتلی شي سورلی لآتيته خامخا به زه ته ورځم او تفسیر به دې زده کوم دیو نمبر علی رضی الله تعالی عنہ هغه په منبر اعلان وکړ چې سلونی فی کتاب الله دا خدای بندگان دا خدای کتاب کې معنا تاسو نو کوي چې زړه د علوم او معارف د کتاب الله بیان کوم فإن الله وهب لي قلبا عقولا ولسانا سبولا ځکه ما ته خدای په حاضر را کړو او خدای ما ته د سوال تاسو والا جبر را کړو د رسول الله نه په تفسیر باره کې تاسو نه کوو تاسو چې سباره کې معنا تاسو کوی زیدلته وي دریم نمبر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا هغه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی کوي نعم ترجمان القرآن سخت قرآن کریم ترجمان او مفسر دی یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړو
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه، اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. خدایا په دین پوهه کې، خدایا د تفسیر علم د ورکړي. او یو روایت کې مجاهد رحمه الله روایت کوي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا کړې ده، خدایا دته د تفسیر علم ورکړي، وانشره منه، خدای دا تفسیر علم د دنه خور کی، خدای دا دنه خور کو. تاسو چې د تفاسیر وګورئ، عربي تفاسیر، حیران بشئ. ټول اقوال پکې د ابن عباس دي، خدا بعضې صحیح سندونو سره یي، بعضې په صحیح سندونو سره نه یي. پخوا موږ د طالبانو یو کتاب په خرڅېده په دې مکتبو کې، د هغه نوم تفسیر ابن عباس و چې اوس به یې که به نه یي. شته تفسیر ابن عباس، د هغه نوم تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس. طالبان ورته تنویر المقیاس وایي، دا غلطه ده، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس. خو هغه صحیح نه دی، غلط دی. ولې په هغې کې چې ابن عباس ته کوم سندونه ذکر شوي دي، هغه راویان ټول دروغجن دي. هغې راویانو ته د هغې سند ته سلسلة الکذب وایي، د دروغو زنځیر. دا راویم دروغجن، دا راویم دروغجن، دا راویم دروغجن. نو ابن عباس نه چې کوم روایت شوي دا صحیح دي. حافظ ابن کثیر ذکر کړي تفسیر کې، او امام بخاری رحمه الله کتاب التفسیر کې ذکر کړي. او په دې باندې لوی بحث علامه سیوطي کړی دی آل اتقان کې. سیوطي کتاب د اتقان فی علوم القرآن بجل کې، دا ځان له خامخا ساتئ، دا ډېر بهترین کتاب دی. او یا البرهان د زرکشي، یا مناهل العرفان د عبدالعظیم زرقانی، یا علوم القرآن د مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله. دا کتابونه د اصول قرآن باره کې ډېر مفید کتابونه دي، مفیدې ذخیرې. خد ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاگردانو، اسی خو صحابه کرام ډېرو، 1,14,000 یا 1,30,000 صحابه وو، او تابعین 4 لکه او چې صحابه یې لیدلي دي او د هغوی نه علومو استفاده کړې 4 لکه. هغه تابعین د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاګردان هغه ګڼ دي، څه په مکه مکرمه کې وو، څه په مدینه منوره کې وو، څه په بغداد کې وو، څه په کوفه کې وو، څه په بصره کې وو، واره واره وو. خو مشهور پکې یو څو ډېر مشهور پکې مجاهد ابن جبر، ضحاک ابن مزاحم، اکرامه، مقاتل، دا پکې ډېر مشهور. مجاهد ابن جبر روایت به تاسو تفسیر کې چېرته کتلي چې مجاهد صاحب داسې وایي او قال مجاهد، دا کتلي که نه؟ دا ډېر لوی سړی و. دی په خپله وایي، سفیان ثوری د ده په باره کې وایي، اذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك به. تا ته چې تفسیر درکړي د مجاهد قول راشي، بس همدا کلک وکړي، بل چا ته ضرورت نشته. او دی وایي عرضت المصحف علی ابن عباس 3 عرضات. ابن عباس ته مې ټول قرآن 3 کرته اورولی دی، چې هغه به راته غوږ ایښي او ما به ترې تپوسونه کول. 3 کرته اسأله عنها فی کل آیت، په هر آیت کې به مې تپوس دی کاو، فی من نزلت و این نزلت، دا آیت چا باره کې نازل شوی او دا کم ځای کې نازل شوی، دا تپوسونه به مې دی کول. 3 کرته ورته ټول قرآن تیر کړی. او د ابن عباس ورسره ډېره مینه وه، ځکه د هغه د علومو امین او د هغه د معارفو خورونکي او د خورول نشر اشاعت یې کوو. نو د تفسیر ماخذ 4 خبرې شي. اوله مرجع کتاب الله، دویمه مرجع سنت رسول، درېیمه مرجع اقوال د صحابه،
او څلورم د عربي النسل فصحا او بلغا او کلام ځکه هغې تم یو لوی حیثیت ځکه قرآن په عربۍ ژبه کې نازل شوی عربي کلام ته د فصحا او د بلغا او کلام ته رجوع د قرآن کریم د تشریح لپاره یوه مفیده خبره ده چې د لغت تشریح وشي. دریم بحث د امام بیضاوي رحمه الله مختصر حالات. د امام بیضاوي خپل نوم عبدالله و، لقب ناصر الدین دی، کنیت ابو سعید هم دی او ابو الخیر هم دی. د پلار نومې عمر ابن محمد ابن علی دی، عمر ابن محمد ابن علی. بیضا یو کلی دی په هغې کې پیدا شوی او دا د ده مسکن و او دې ته منسوب هم دی بیضاوي ورته وایي بیضاوي. هلکه دا آوازونه خو تاسو ته توجه نه اړوي دا چاته که څه هلکه ورشه د آواز له کم کوي پرې اورو باندې و. مسلکان شافعي و، شافعي مذهب سره پکې یو دوه ولګوئ یو دوه پکې معنی لږ لرې ولګوئ. بس یو دغلته ولګوئ لکه دا ولګوئ. مسلکان شافعي و، د شافعي مذهب سره تعلق و. د ولادت کال خو نه دی معلوم چې کله وفات شوی دی او پیدا شوی. په د وفات باره کې اختلاف دی او دوه اقوال دي پکې. تاج الدین سبکي رحمه الله وایي 615 کې وفات شوی دی، د 9 صدۍ عالم و او تبریز کې وفات شوی. بعض علما وایي 602 کې وفات شوی. د قاضي صاحب تفسیر، قاضي صاحب په تفسیر کې د 3 خبرو اهتمام کړی دی. اول د حکمت او کلام مسلې پکې ذکر کړي، دویم د لغت او د بیان مسلې پکې ذکر کړي، او دریم حقایق لطائف او حکم او معارف پکې ذکر کړي. د حکمت او د کلام په مسلو کې د مرجع د امام رازي تفسیری کبیر دی، د هغه نه به اخذ کړي. او د معانی او د بیان او د په مسائلو کې د ماخذ کشاف د زمخشري دی، د هغه نه اخذ کړي. او د حقایق او د لطائف او د حکم او د لغت په مسائلو کې مفردات د امام راغب نه اخذ کړی دی. گویا کې د تفسیر بیضاوي، د امام بیضاوي د تفسیر ماخذ دا 3 تفاسیر دي. قاضي صاحب ورته ځکه وایي چې شیراز کې د قاضي القضات په عهده فایز و، پس وجه معزول شو، بیا تبریز نومي علاقې ته لاړه، هلته د یو مدرس په درس کې شریک شو، هلته د یو بزرگ سره تعلق جوړ شو. د هغه بزرگ نوم دی شیخ محمد ابن محمد. د قدرت شان داسې و چې د دې بزرگ مجلس لبا
بادشاہان راتلل، دا بادشاہ به هم راته. امام بیضاوی دی بزرگ ته ویلي دی بادشاہ ته زما سفارش وکړه چې بیرته ما قاضي القضات جوړ کړي. بزرگ ورته خط ولیکه او خط کې ولیکل چې دا امام بیضاوی ډېر لوی سړی دی او ډېر غټ عالم دی او دی غواړي چې جهنم کې تا سره شریک شي، نو ته له هم په جهنم کې د یوې مصلي عمره ځای ورکړه. دا خط د بادشاہ ته ویوړو. بادشاہ چې خط وکړ ویې خندل. نو ته ورته څنګه دی وخندل؟ وایي داسې راته لیکلي چې دی تا سره جهنم کې شریکېدل غواړي، جهنم کې د یوې مصلي عمره ځای دله هم ورکړه. بس دا خبر د بزرګانو خو وړې وړې خبرې خو اثر پکې ډېرې. دا خبره وه چې بس په دی سم اثر وکړ، د ده د زړه دنیا بدله شوه. فورا واپس راغی او د دې بزرګ صحبت کې کېناست او تادم حیات تر مرګه پورې د دې بزرګ سره و. بس ګوشه‌نشیني اختیار کړه، عبادت ریاضت نور هېڅ هم نه کول، بس صرف عبادت یې شروع او په همدې حالت کې وفات شو. څلورم بحث د علم تفسیر باره کې، د تفسیر بیضاوی باره کې بیان. د تفسیر بیضاوی نوم څه دی؟ انوار التنزیل و اسرار التاویل. دا د بیضاوی شریف د تفسیر نوم دی، انوار التنزیل و اسرار التاویل. دا تفسیر بیضاوی خو ورته موږ د اختصار د وجې نه وایو بیضاوی تفسیر. دا تفسیر د حقایق د کلام او د حکمت او د دقایق د حدیث او د سنت، د اسرار د علم معانی او بیان او بدیع او د رموز د فلسفی او د وجوه د مفرداتو او د غوامض د صرف او د نحو باریکه مسلو او د لغاتو د محاسنو او د نظم قرآن د معارفو د ربطونو او د تنزیل د مقاصد یو عظیمه مجموعه ده. تاسو ته ما وویلې چې په دې کې علم بیان او بدیع او علم معانی دا د کشاف د زمخشري نه راخیستل شوي دي او د حکمت او د فلسفې او د علم کلام مسلې دا د تفسیر کبیر د امام رازی نه راخیستل شوي دي او د لغت او د اشتقاق کومې مسلې چې دي په دې کې د رجوع کړي د مفردات د امام راغب اصفهاني ته. نو گویا کې دا د درې جوړو عالمانو د امام رازی، زمخشري او د امام راغب د علوم او د معارفو یو عظیمه خزانه ده. دې کې هر څه شته، ځکه زموږ د دین عالمانو دا د درس نظامی حصہ ګرځولې ده او په نصاب کې شامل دی چې په دې کې دا سره زده کړي نو د تفسیر یوه وافره حصه خدای بندنه ورکوي. درود شریف ولو.